نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه زما عزتمندو مسلمانان ورونو الله جل شانه دا دنیا دارالاسباب ګرځولې او په دنیا کې د الله پاک یو قانون دی، یو طریقه ده د دې ژوند، او د الله تعالی یو سنت متواتره چې د دنیا د پیدا کېدو نه واخله تر دنیا د ختمېدو پورې د الله پاک یو قانون هغه دا دی چې دنیا کې هر مرحله چې هغه توی کېږي نو هغه د تدریج په انداز سره. مثال په طور انسان دی، انسان پیدا کېدو بیان الله پاک قرآن مجید کې فرمایلی دی ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمه، چې دغه قطرې نه الله پاک د غوښې یو ټوټه پیدا کی، دا د وینې یو لوتړه پیدا کی، بیا د هغې نه د غوښې یو ټوټه پیدا شي، بیا په هغې کې الله پاک اډوکې پیدا کی، په کسونا العظام لحم، هغې اډوکو ته خدای پاک غوښه واغوستي. نو دغه شانتې په تدریج په انداز سره د انسان پیدا کېدل کېږي. بیا چې کله انسان دنیا ته راغی نو په دنیا کې هم د تربیت د تدریج په انداز سره کېږي. لکه اول ماشوم دی نو د ماشوم دپاره نرم غذا ضرورت دی، نو الله تعالی د نرم غذا بندوبست کړی دی. دغه شانتې تدریج په تدریج انسان نوجوان شي او د چې د مضبوطو ژوند ته د نوجوانۍ طاقت ته ورسیږي. زما عزتمندو دغه د تدریج دا مرحله چې دا سنت دا په ډېرو امورو کې بلکې د دنیا په هر کار کې تدریج دی که نه. نو دغه شانتې قیامت وقوع ده چې دا یو لویه حادثه ده. قرآن کې دې ته نبأ عظیم ویلی شوی دی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. ٹھیک شو، یو لوی مصیبت دی د قیامت واقع کېدل. نو د قیامت واقع کېدو نه مخکې الله پاک د قیامت څه علامات مقرر کړي دي. نو د قیامت د علامات چې دي نو دا د دین اسلام یو بنیادی رکن خدای پاک ګرځولی دی. لکه د حدیث په کتابونو کې په علمی حلقو کې د محدثینو په اصطلاح کې یو حدیث مبارک دی چې هغې ته حدیث جبریل ویلی کېږي. په حدیث جبریل کې چې دی نو د دې وضاحت شته دی چې حضرت جبریل علیه السلام راغی پیغمبر علیه السلام مبارک ته فاسند رکبتیه الی رکبتیه ووضع کفیه علی فخذیه. دغه د هغې هغه هیئت بیان شوی دی چې نبی علیه السلام ته په دغه طریقه باندې کېناستو او بیا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه تپوس کی د ایمان په باره کې، د اسلام په باره کې، د احسان په باره کې او د قیامت د علاماتو په باره کې، د قیامت په باره کې که نه. نو د قیامت په باره کې چې تپوس وکړو متى الساعه، نو نبی علیه السلام فرمایي مل مسئول عنها باعلم من السائل. نو دغه څلور تپوسونه شوي دي. محدثین وایي چې دا څلور بنیاد او بنیادی ارکان د دین دي. نو دغه شانتې د قیامت متعلق علم د دې علامات چې کوم په احادیثو کې د الله پیغمبر ښوولي دي، کوم قرآن مجید نه چې دی نو الله پاک په هغې کې بیان کړی دی، مفسرین د هغې آیتونو نه د هغې علاماتو استنباط کوي. نو دا ټول علامات دا د قیامت
هغه مرحله ته یو تدریج دی. تدریج چې دی نو په تدریج سره د انسان قیامت ته نږدې کیږي. علامات صغرا احادیثو کې راغلي دي، علامات کبرا راغلي دي. نو اهل فن حضرات د دې فن ماهرین او د دې باندې پوهه حضرات چې دي نو د هغې زیات تر اتفاق په دې ده چې علامات صغرا چې څومره په احادیثو کې بیان شوي دا ټول په ټوله موجود شوي دي. البته علامات کبرا د پاره اول چې دی نه هغه ظهور د امام مهدي علیه السلام ګڼلی کېږي چې د امام مهدي علیه السلام ظهور دا د علامات صغراو اختتام دی او د علامات کبراو ابتدا ده. وګوره د ظهور مهدي علیه السلام نه مخکې هم څه علامات زماني شته دی چې هغه موجود شي، نو د هغې نه به دا معلومیږي چې دا د امام مهدي علیه السلام د ظهور زمانه نږدې ده. چې کله د امام مهدي علیه السلام ظهور وشو نو دا په خپله باندې دلیل د دې وګرځېده چې دجال دی، دجال وخت را نږدې دی چې د دجال دغه وشو ظهور وشو نو بیا په خپله باندې دا تدریج شو د حضرت عیسی علیه السلام نزول ته که نه. نو داسې پی در پی چې دی نو به علامات پوره کېږي. اخره کې دا چې هغه لویه علامه چې دی نو اذا الشمس کوورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اسمان به وچ وي، غرونه به والوزي، یا د دنیا نظام به درهم برهم شي، قیامت به برپا شي. نو دا د تدریج هغه مراحل دي چې دا چې دی نو پوره کېږي. نو زما عزتمندو اوس که مونږ تاسو ګورو د قرآن مجید آیتونو ته نو په هغې کې په ډېرو معاملاتو کې هم الله تعالی د دې تدریج لحاظ ساتلی دی. لکه مثال په طور د حضرت آدم علیه السلام پیداوخت او په ځمکه کې د حضرت آدم علیه السلام خلیفه ګرځول چې الله پاک فرشتو ته څه وي، اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. دا هم یو قسم تدریج دی د فرشتو ته چې زه یو مخلوق پیدا کوونکی ما، هغې مخلوق ته به تاسو سجده کوئ. نو د سجدې د هغې حکم د پاره په اول پیره باندې نفسیاتي طور دا فرشتې تیارول غواړي که نه، چې کله زه آدم علیه السلام پیدا کم، دا خلیفه پیدا کم، نو تاسو به ورته سجده کوئ. نو بیا په دویمه پیره باندې چې دا فرشتې د سجدې کول لپاره مکمل طور تیار شي، نو دا الله تعالی حکم په دویمه پیره دا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. یعنی چې کله زه دا انسان پیدا کم، دا زه برابر کم، د کې روح ور واچم، فقعوا له ساجدين، نو تاسو دیتا په سجده باندې ور پریوځئ. دغه شانتي بیا دا حکم په تکمیل ته د رسولو د پاره په درېیمه پیره باندې نفسیاتي طور فرشتې تیارول غواړي د سجدې د حکم ته چې دی دا حکم پوره کړي. نو دې ته بیا په درېیمه پیره دا ارشاد دی اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نو د دې آیتونو نه دا معلومه شوه چې کله د الله تعالی فرشتو ته د احکام ورکولو انداز د تدریجي دی. حالانکه فرشتې داسې مخلوق دی چې هغه صرف اطاعت او احکامات ربانیه قبولیت د هغې دپاره دا پیدا کړی شوي دي. په هغې کې د ګناه ماده د نافرمانۍ ماده شته دی نه. نو چې فرشتو ته د یو حکم ورکولو انداز تدریجي دی، نو د فرشتو نه علاوه نور مخلوقاتو سره د احکاماتو په باره کې دا انداز د بیا زیات مناسب دی. نو د قیامت علامات دا حکوره د حضور صلی الله علیه وسلم نبوت چې د بیا دنیا ته راتلل دا هم د قیامت د علاماتونه یو علامه ده. او دغه شانتي
د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته پکې چې علامات بیانې نو په هغه کې په یو حدیث مبارک کې موتی یعنی زما وفات د نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات ته هم د قیامت علامه ده. نو دا هغه وخت نه دا علامات داسې شروع دي علامات صغرا تدریجي تور د علامات کبرا او تواوړي د علامات کبرا او نه پس چې دنه یو علامه ده د بل علامه د لپاره چې دنه تمهید شو بل د بل د لپاره تمهید شو تدریج انداز سره قیامت ته چې دنه دا مرحله دا منتقل شي. نو الله پاک نو سوال دی چې الله تعالی مونږ ته سمج راکړي او د دین حق او د صراط مستقیم تابعداري الله پاک مونږ ته نصیب کړي د فتنو نه الله پاک زموږ حفاظت وکړي او الله تعالی د خلافت علی منهاج النبوت د احیا لپاره مونږه ذریعہ جوړ کړي او الله تعالی مونږه د حضرت امام مهدی علیه السلام ظهور کو چرته زمونږ په ژوند کې خدای پاک مقرر کړی مونږ ته دا غي پته نشته خو الله پاک ظهور د حضرت امام مهدی علیه السلام زمونږ په ژوند کې مقرر کړی نو د الله تعالی نه دا سوال دی چې الله پاک مونږ ته د حضرت امام مهدی علیه السلام په انصارو کې د شاملېدو توفیق مونږ ته راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.